دا د ریاض زاد الطالبین صفحه نمبر 10 او حدیث نمبر 56. هغه احادیث په دې کې تذکره کیږي چې په هغې کې مبتدا او خبر چې دي نو په هغې کې معرب باللام نشته، بلکې مبتدا هم چې دی نو مرکب دی او دغه چې دی نو هغه هم مرکب دی او د خپل دغه مرکب والی په وجه باندې دا مسند الیه د مفرد په شانې واقع کیدی شي. مثلا فقیه واحد، فقیه واحد موصوب صفت، فقیه فقیه واحد یوازې یو، اشد ډیر ګران دي گمراه کول علی الشیطان شیطان ته من الف عابدین د زرو عام عبادت گزارونه چې عالمان نه وي. فقیه فقوی بصیرت ته په خبر باندې پوهیدونکي ته، نو چې کوم سره علم ورسره دی د خپل علم په وجه باندې په هغه کې بصیرت موجود دی، هغه اسباب و علل باندې پوهیږي، هغه په اصول تفسیر او اصول حدیث باندې هغه د نیت او د ارادې په اهمیت باندې پوهیږي، هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ښودلی شویو طریقو باندې پوهیږي، د الله تعالی حکمونه ورته معلومي، نو د ده ګمراه کول شیطان ته ګراني، ځکه د شیطان ټولې د حملې لارې فقیه ته معلومي او عابد تش عبادت کوي، نو په دې وجه باندې هغه د دغې لارو نه علم ورسره کمی، نو د عابد ګمراه کول په مختلفو طریقو باندې د تمې په بنیاد، د لالچ په بنیاد، د صفت په بنیاد، د ډیروالي د عبادت او د کموالي د عبادت په بنیاد، د کراماتو په نوم باندې په دې باندې د هغه ګمراه کول اساني په نسبت د فقیه. نو فقیه واحد یو فقیه سړی اشد ډیر سخی په ګمراه کولو کې علی الشیطان شیطان ته من الف عابدین د زرو عام و عبادت گزارنا. فقیه واحد ایک فقیه شخص اشد بہت سخت ہے گمراہ کرنا اس کا علی الشیطان شیطان کے لیے من الف عابدین 1000 عابدوں سے عام عبادت گزاروں سے. 57 نمبر حدیث کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی طوبى لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا، وجد لفظ وی که وجد وی دواړو ترجمه چې دنو دغه د استغفار اهمیت بیانولی. طوبى خوشحالی ده او مزیدی، یعنی الحالة الطیبة والعیشة الراضیة لمن وجد یوم القیامة فی صحیفته استغفارا کثیرا. خدایلان توبه خوشحالی د لمن د هغه چا دپاره وجد چې بیاموني فی صحیفته په خپله صحیفه کې په خپل عملنامه کې استغفارا توبه کثیرا ډیره ډیره. نو دا ګوره یو خبره ده چې په ښایسته حالت دی او خوشحالۍ د رضا ژوند دی د هغه چا دپاره چې هغه د قیامت په ورځ په خپل عملنامه کې ډیر استغفار وویني. خدا الک چې کان یستغفر الله عز وجل حال حیاته، چې په خپل ژوندانه باندې ډیر استغفار غوښتلی، هغه سړی ته مراد دی. پاتې شو هغه خلک چې هغه په مړي پسې وروسته خلک راغونډ کي او یا زر ځل استغفار وایي د هغه دپاره ووایه، نو کیدای شي ثواب ورته ورسیږي، خو د دې نه مراد هغه استغفار نه دی چې بل یې وله غواړي، بلکې هغه استغفار دی چې سړی په خپله باندې په دنیا کې ډېر استغفار کړی، ډېرې توبې ایستلی، نو د هغې سړي حالت به ډېر مزیداري. توبه خوشحالي ده، ښه ژوند دی لمن د هغه چا وجه ده چې بیاموني فی صحیفته په خپل عملنامه کې استغفار کثیرا ډېر ډېر. توبه بہترین زندگی ہے لمن اس شخص کی وجدہ جو پائے پی صحیفته ہی اپنے نیک اعمال کے عمل نامے میں استغفار کثیرن بہت زیادہ بار بار استغفار پڑھنا اس کی صحیفے میں لکھا ہوا ہو تو اس شخص کی زندگی آخرت میں بہت بہترین ہوگی. رضا الرب فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد. څنګه چې حدیث الفاظ داسې دي چې الجنت تحت اقدام الامهات، جنت د میندو د خپو لاندې دی. دغه شانې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې رب راضي کوي، نو د رب د راضي کولو دپاره پلار راضي که.
او چې پلار خپکې د پلار په خفګان باندې رب خپکېږي. که بل دی کې راځي چې پلار د جنت د محلاتو دروازه ده، نو چې دروازه بند دی نو دننه به څنګه ننوځي؟ نو که یو طرف ته مور جنت دی نو بل طرف ته مور د پلار دغه جنت دروازه ده. نو په دې کې څه فرق سړی نشي کولی چې مور ډېره حقداره ده که پلار ډېر حقدار دی. اگر چې یو حدیث کې راځي چې حقو ډېره حقداره چې ده نو هغه لصحابتي د ما د مرګ دغه دپاره د ښه سلوک دپاره مور رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر کړي ده. خو د هر یو خپل اهمیت دی. د مور جنت دی زما او ستا دپاره، خو پلار د دغې جنت دروازه ده. د پلار نه بغیر مور نه راضي کېږي او د مور نه بغیر پلار نه راضي کېږي. نو رضا الرب، رضا د رب فی رضا الوالد، دا د پلار په رضا کې دی. وسخط الرب، او د رب غصه فی سخط الوالد، دا د پلار په خفه کولو کې دی، په غصه کولو کې دی. رضا الرب، رب کی رضا، فی رضا الوالد، والد کی رضا میں ہے. وسخط الرب، اور رب کے غصے کا مستحق ہونا فی سخط الوالد، یہ والد کے کو غصہ کرنے میں ہے. دغه شان 59 نمبر حدیث کې راځي چې کله سړی پلار نه لکه مور چې نه نو ترور د هغې په ځای ولاړه ده. نو حق کبیر الاخوة على صغیرهم حق الوالد على ولده. حق کبیر الاخوة د مشر ورور على صغیرهم په کشرانو باندې، حق الوالد په شانت د حق د پلار دی على ولده په خپلو بچو باندې. څنګه چې د پلار پر راضا کولو خوشحالولو د هغه په خدمت باندې د الله رضا میلاویږي، دغه شانې چې پلار نه وي مشر ورور د کشرانو وروڼو دپاره دا د پلار په مرتبه ولاړ دی. نو څنګه چې د پلار سره به مشوره کوله د خپل مشر ورور سره به مشوره کوي، او څنګه چې د پلار عزت یې کاوه د مشر ورور عزت به کوي. خو عزت په دې کې نه چې ګنې هغه له به ډېر میراث ورکوي، بلکې عزت په دې کې چې د هغه احترام به د پلار په شانې کوي. نو حق کبیر الاخوة، حق د مشر ورور علی صغیرهم په وړو باندې، حق الوالد په شانت یعنی که حق الوالد علی ولده په شانت د حق د پلار دی په خپلو بچو باندې. حق کبیر الاخوة، बड़े भाई की का हक जो है अला सगीरहिम अपने छोटों पर, हक़ वालिद वालिद की तरह हक़ है अला वलदिही अपने बच्चों पर. कुल्लु बनी आदम खत्ताउन व खैरुल खत्ताइन अत्तवाबून. कुल्लु बनी आदम खत्ताउन, हर बनी आदम खताकार है, द हर बनी आदम ने खता की. व खैरुल खत्ताइन अत्तवाबून, और बेहतरीन खता कौन की अगरी चागी तौबे डेरे बाशी. कुल्लु बनी आदमा, बनी आदम में से हर एक बंदा जो है खत्ताउन वो ख़ता करने वाला है. बनी आदम जो है वो ख़ता करने वाला है. बाद खलक दिन दा मतलब है कि हर बनी आदम गुनहगार पैदा की ना. कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फित्रा, हर बनी आदम अल्लाह ताला नेक पैदा की. बिया पर अबवाहु युहव्विदानिही व युनस्सिरानिही व युमज्जिसानिही. मतलब دا د عیسایان وایي چې آدم علیه السلام چې کوم خطا ترې شوې وه هغه ګناه په انسانانو کې را روانه وه. دا مطلب نه دی، یعنې هر بني آدم چې دی دا د خطا نه پاک نه دی، دا به خامخا خطا کوي. پلار نیکه یې چې دی نو هغه د خطاګانې به ترې کېدې. نو خیر الخطائین، بهترین په خطا کوونکو کې هغه سړی دی التوابون چې هغه د خطا نه وروسته رجوع وکړي او حق طرف ته راوګرځي او توبه وباسي. کل بني آدم، हर बनी आदम खत्ताउन वो ख़ता करने वाला है. वो खैरुल खत्ताइन, और बेहतरीन ख़ता करने वाले वो हैं अत्तवाबून, जो तौबा करने वाले होते हैं, जो तौबा तायब हो जाते हैं. 61 नंबर हदीस की द रोज़ेदार पवाले बानी द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिदायत थे چې کم من صائمن، څومره روژهدار دي، نه ډېر شه روژهدار دي، ته کمې خبرې ورته وي. کم من صائمن، څومره روژهدار دي، لیس چې نه لهو د هغه من صیامه د هغه د روژې د وجنه الا الظمأ، مگر تشه تنده. وکم من قائم، او څومره ولاړ خلک دی د شپې عبادت دپاره، لیس چې نه لهو د هغه من قیامه د هغه د ودرېدو الا سحر، مگر تش بېخوابي. ډېر داسې خلک دی چې روژه ونیسي خو د روژې خیال ونه ساتي، نو د هغې په وجه تنده خو برداشت شي خو د روژې هغه ثوابونه حاصل نه کړی شي. دغه شان ډېر د شپې ولاړ تهجد ګزار دي چې هغې د شپې ولاړ خو دي خو ځان یې بېخوابه کو خو د تهجدو چې کوم ثوابونه دي هغې حاصل نه کړی. کم من صائمن، څومره روژهدار دي، لیس چې نه یې لهو هغه ته من صیامه د هغه د روژې نه الا الظمأ، مگر تنده. وکم من قائم، او څومره ولاړ خلک دی
تهجد لیس چې نه له د هغه من قیامه د هغه د ودرېدو نه الا سحر مگر بخوابی. کم من صائمن کتنے روزہ دار ہے لیس له نہیں ہے اس کے لیے من صیامه اپنے روزے میں سے کوئی ثواب الا ظما مگر تھکاوٹ اور پیاس. وکم من قائم اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو کڑے ہیں راتوں میں لیس له نہیں ہے ان کے لیے من قیامه ان کے کڑے ہونے کی وجہ سے الا سحر مگر بخوابی. 62 نمبر حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم سړی مسلمان دی دغه ښه خوی کم یو دی بے مقصده خبرونه ځان ساتل. مونږ خو وایو ملان باشد کې چوپ نه شود. ملا هغې ته وایي چې هغه غلی کېږي نه په هر څیز باندې خپل فکر او خپل رای ورباندې ورکوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې نه د اسلام د یو سړي د اسلام د خوالي نښه دا ده چې دا په بې مقصده خبرو په بې مقصده کارونو په بې مقصده سرګرمو کې خپل وخت نه ضایع کوي. من حسن اسلام المرء من حسن د خوالي اسلام د اسلام المرء د یو سړي د اسلام خواله چې دی نو هغه څه دی ترکه پرېښودل دي ما د هغې کارونو سرګرمو خویونو عادتونو لا یعنی چې هغه بے مقصده کوي دی. من حسن اسلام المرء کسی آدمی کے اسلام کی حسن اور خوبی یہ ہے کہ ترکہ چھوڑنا اس کا ماں ان سرگرمیوں کو لا یعنی ہے جو ان کو کسی فضول کام میں لگائے اس کو لگائے یعنی جو کسی اہمیت کے حامل نہ ہو ان سرگرمیوں سے بچنا. الا کلکم راعن من الا خبردار 63 نمبر حدیث الا خبردار کلکم پتا سو کہ هر سړی راعن دا ذمہ دار دی. راعي وایي د ګډو بېزو ساتونکي ته ذمہ داري نو په دې وجه تنظیمي ذمہ دار کلیوالي ذمہ دار دا ټول ترې رالل او بیا په کور کې هر سړی ذمہ دار دی. الا خبردار کلکم پتا سو کہ هر سړی راعن ذمہ دار دی د خپل کشرانو. وکلکم او هر سړی چې دی مسئول د هغه نه به تپوس کېږي عن رعیته د هغه د رعیت په باره کې. الا خبردار کلکم په تاسو کې هر سړی راعن نگران دی وکلکم هر سړی ستاسو نه مسئول د هغه نه به تپوس کېږي عن رعیته د هغه د رعیت په باره کې. الا خبردار کلکم تم میں سے ہر ایک راعن وہ نگران ہے ذمہ دار ہے وکلکم اور تم میں سے ہر ایک مسئول ان سے پوچھا جائے گا عن رعیته اپنے رعیت کے بارے میں. احب البلاد الى الله مساجدها وابغض البلاد الى الله اسواقها. احب البلاد پسندیدہ وطنونه کلی الى الله الله ته مساجدها جماعتونه دي. احب البلاد په کلی کې خوښ زګونه احب البلاد یعنی احب امکنه البلاد خوښ زګونه په کلو کې الى الله الله ته مساجدها دغه جماعتونه دي. وابغض البلاد او ناخوښ زګونه په کلو کې الی الله الله ته اسواقها د هغې بازار نه دي. جومات کې ذکر کېږي تلاوت کېږي درس کېږي بازار کې قسمونه خوړل کېږي سودونه کېږي دوکې کېږي نو ډېر وخت په بازار کې د لګولو په ځای باندې په جومات کې لګوئ. احب البلاد गाँव के मकानों में से पसंदीदा मकान अल्लाह अल्लाह के नज़दीक मसाजिद है उनके मसाजिद हैं. वो अबग़ज़ुल बिलाद और नापसंदीदा जगहें गाँव में अल्लाह अल्लाह के नज़दीक अस्वाक़ उनके बाज़ार हैं. 65 नंबर हदीस के अल्फाज जारी अल-वहदतु खैरुम मिन जलीसिस्सू वल जलीसुस्सालिहु खैरुम मिन अल-वहदा व इमलाउल खैर खैरुम मिन अस्सुकूत वस्सुकूतु खैरुम मिन इमलाइ शर. الوحدتو یوازې کېناستل خیرون ډېر ښه دي من جلیس السوء د بیکاره ملګري نه د ناکاره ملګري نه. تنهایی د هغې ملګري نه ډېره ښه ده چې هغه بدعمله ده. بدعمله ملګرو سره ناسته سړی بدعمله کوي. بعضې وخت کې خلک وایي یو شان پاټی دي نو یو شان ملګري دي نو یا ته د هغې څه ناستې زه د دې څه ناست یم ته په دغې پاټی کې زه په دغې پاټی کې نو په دې وجه باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې نه د ښو خلکو سره ناسته به تا ښوالي طرف ته بوځي او د ګندو خلکو سره ناسته به د ګندوالي طرف ته بوځي. اوس انتخاب ستا دی که ته په خپله ښوالی غواړې جو ښو خلکو سره به کښېنې که بدوالی غواړې د بدو سره به کښېنې. نو الوحدتو یوازېوالی خیرون ډېر ښه دی من جلیس السوء د ناکاره ملګري نه والجلیس الصالح او ښه ملګری خیرون ډېر ښه دی من الوحدتې د یوازېوالي نه او ښه ملګری د یوازېوالي نه ډېر بهتر دی. و املاء الخیر
او چاته خیر ویل. بعضې وخت کې خلک ویره جي بس ښه دي او بد دي، تاسو ډېر تقررونه کوي، خلک پې عمل نه کوي، لهذا تقررونه نه دي پکار. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي نه، املاء الخیر، د خیر وینا چاته، یعنی املاء الخیر القاؤه والحديث به. املاء الخیر چاته د خیر وینا کول یا د خیر خبر رسول. خیرون دا ډېره ښه ده، من السکوت، د خاموشۍ نه. خاموش ناستې چاته څه وی ولې نه، چاته حدیث ولې نه وی، چاته قرآن ولې نه وی. او چې قرآن او حدیث نشي ویلی نو والسکوت خیر من املاء الشر، او خاموش ناسته دا د شر د وینا نه ډېره زیاته ښه ده. لهذا په یو محفل کې ناستې او ته وې یاره بس اوس پکې ناستې راشې وایه، نو نه، چې ناستې غلی کښېنه، د شر د وینا نه غلی ناسته چې دا بهتر ده. الوحدة تنهایی خیر بہتر ہے من جلیس السوء، بد کار ساتھیوں سے، والجلیس الصالح، اور بہترین اور صالح دوست خیر بہتر ہے من الوحدہ تنہائی سے. املاء الخیر، اور خیر کا پھیلانا اور ان کا القاء کرنا خیر بہتر ہے من السکوت، خاموشی سے. والسکوت، اور خاموشی خیر بہتر ہے من املاء الشر، شر کے پھیلانے سے. دی بل حدیث چې کوم 66 نمبر حدیث ده، تحفة المؤمن الموت. د مؤمن یوه تحفه مرګ ده. ځکه مؤمن چې کله عبادات کوي، معاملات د الله د حکم مطابق کوي، نو په دې نیت باندې چې الله براله جنت راکړي، او جنت چې په کوم دروازه نه نوتل دی هغه مرګ دی. نو لهذا مؤمن سړي ته خو به جنت میلاویږي، الله دې زموږ د ټولو جنت الفردوس نصیب کړي. نو مؤمن ته خو به جنت میلاویږي، نو د مرګ نه بغیر نه کېږي. نو د مؤمن دپاره مرګ دا یوه تحفه ده. تحفة المؤمن، تحفه د مسلمان سړي الموت مرګ دی. ځکه چې دا مرګ دا د جنت د دروازو نه یوه دروازه ده. که مرګ نه وي نو جنت ته خو سړی نشي تللی. نو په دې وجه حدیث کې راغلی چې تحفة المؤمن الموت، د مسلمان تحفه الموت مرګ دی. مومن کا کے لیے تحفہ موت یعنی مرنا جو ہے وہ مومن کے لیے ایک تحفہ ہے اللہ کی طرف سے، کیونکہ مرنے سے پہلے جنت پہنچا نہیں جا سکتا، اور مومن تو ساری سرگرمیاں جنت کے حصول کے لیے کرتا ہے. تو جب موت آئے تو جنت جانا پڑے گا. موت نہیں ہے تو جنت کیسے پہنچ جائیں گے؟ لہذا موت جو ہے وہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے. تو اسی وجہ سے فرمایا گیا کہ تحفۃ الموت مومن الموت، مومن کا تحفہ موت ہے. ید اللہ علی الجماع، د الله لاس په جماعت باندې دی. جماعت مطلب ډیر ملګری، لکه دی وخت کې جماعت اسلامی، جمعیت العلماء اسلام، اشاعت التوحید والسنه، دا پاکستان پیپل پارټي، زمونږ په دې ملک کې چې دا څونه مسلم لیگ، پی ټی آی، دا جماعتونه دي. نو جماعت کې دا پیدا چې سړی په جماعت کې اوسېږي او د جماعت د اصول وي. نو په هغې جماعت چې مجموعي طور څه پالیسي، نو لاندې خلک په هغې نهج باندې چلیږي. مثلا جماعت اسلامی والا سره ته کېنئ، نو هغه به تا اجتماع ته کېنئ، درس قرآن ته به دې کېنئ، درس حدیث ته به دې کېنئ، جماعت کې به دې میټینګ ته کېنئ، نو ته به د جماعت سره متعلق یې. او که د بل جماعت سره کېنئ، نو هغه د هغې چې کوم مقصد وي، کوم فکر وي، د هغې مطابق به دې ګرځئ. نو د الله لاس په جماعت په دې وجه باندې چې په جماعت کې ښه بد کمزور ایمانګزار پکې، روژهدار پکې، حج کوونکي پکې، نو چې تر جماعت سره ګرځې نو یو نه یو ښه صفت خو به در پکې چلیږي که نه. ید الله، لاس د الله علی الجماعت په جماعت تے، اللہ کا ہاتھ یعنی اللہ کا مدد جو ہے وہ جماعت کے ساتھ ہے. کل کلام ابن آدم علیہ لا لہو الا امر بمعروف او نحی عن منکر او ذکر اللہ. کل کلام ابن آدم، ہر خبر د بنی آدم، علیہ ضرر بگوره او وبال به د دې خبرې په ده باندې یي. کل کلام ابن آدم، بنی آدم کا ہر بات اور کلام جو ہے، علیہ اس کا ضرر اور بوجھ اور وبال اس کے اوپر ہوگا. لا لہو، اس کے لیے کوئی فائدہ اس میں نہیں ہے. بنی آدم کے ہر بات میں اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں بلکہ ضرر اس کے اوپر ڈالا جائے گا. الا امر بمعروف، ہاں اگر نیکی کا کوئی کام کرے، امر بمعروف نیکی کا امر کرے، او نہی عن منکر یا منکر سے کسی کو روکے، او ذکر اللہ یا اللہ کی یاد. د بنی آدم هر خبره
د دې بوج به په دې بني آدم په خپلې. ها که چېرته د خیر خبره خوره کي یا د ګناه نه څوک منع کي یا الله یادوي، دا درې خبرې بوج نه دی. د دې نه علاوه هره خبره بوج دی. یا به غیبت کې، یا به الزام لګې، یا به د چا بېځایه صفتونه کوي، یا به د چا بېځایه بد بیانوي. نو کل کلام ابن آدمه، هره خبره د بني آدم علیه د دې بوج په هغه لا له د هیڅ پیدا نه الا امر بالمعروف، سوا د امر بالمعروف نه او نهي عن المنکر نه، سوا د نهي عن المنکر نه او ذکر الله او سوا د الله د یاد نه. دی 69 نمبر حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي مثل الذي يذكر ربه، مثال د هغه سړي چې هغه یادوي، مثل الذي مثال د هغه سړي يذكر چې یادوي ربه خپل رب، والذي او هغه سړی لا يذكر چې نه یادوي، مثل الحي مثال دی د ژوندي والمیت او د مړي. ذکر کوونکی په نزد د الله په شان د ژوندي دی، ځکه ژوندی عمل کوي نو د الله ذکر چې کوي د الله عمل کوونکی دی، او ذکر چې نه کوي د مثال له مړي دی، مړی څه پیدا نه کوي نو ذکر نه کوونکی د هغه څه پیدا نشته. مثل الذي مثال اس شخص کا یذکر ربه جو اللہ کے یاد میں مصروف ہو، والذی اور اس شخص کا لا یذکر جو اللہ کی یاد میں مصروف نہ ہو. مثل الحی اس کی مثال زندہ اور میت کی ہے. مثل العلم لا ينتفع به كمثل كنز لا ينفق منه في سبيل الله. علم دوه قسمه دی، یو هغه علم دی چې هغه نافع دی، نورو خلکو ته نفع ورکوي، خلک ته پیدا لي. یو علم هغه دی چې نورو خلکو ته پیدا نه میلاویږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دواړو مثال بیانوي. مثل العلم مثال د علم هغه علم لا ينتفع به چې پیدا نه اخیستی کېږي د هغې نه، یعنې نورو خلکو ته د دعوت او د تبلیغ په ذریعه باندې خبره نه رسي. کمثل کنز مثال د هغې خزانې دی لا ينفق چې خرچ نه کېږي منه د هغه نه فی سبیل الله د الله په لار کې. د دې مطلب دا نه دی چې کوم چا نه څوک علم نه پیدا نه لري نو دغه عالم چې دی نو دا هېڅ کار نه دی، نه ده له پیدا ورکوي خو نورو خلکو ته پیدا وانه اخېسته. نو دغه شان خزانه په خپله خزانه ده خو نورو خلکو ته څه میلاو نه شو. نو مثل العلم اس علم کی مثال لا ينتفع به جس سے کوئی نفع نہ اٹھایا جائے کہ مثل کنز اس خزانے کی طرح ہے لا ينفق منه جس سے خرچ نہ کیا جائے فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں. افضل الذکر لا الہ الا اللہ، په ذکر کې بهترین ذکر کم یو دی او په دعا کې بهترین دعا کم ده. نو افضل الذکر بهترین ذکر لا اله الا الله ویلی، لا اله نشته څوک معبود الا الله سوا د الله نه. او افضل الدعا بهترین دعا چاته کول سری الحمدلله د الله حمد کول دی، او حمد دا د الله ذکر دی او دعا هم شوه. نو په دې وجه باندې چې ته ځان ته دعا کې نو الحمدلله د هر مشکل او د هر شکر چې وباسې نو فذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. تاسو ما یادوئ زه به تاسو یادوم. نو دا د الله یادول دا بیرته ځان ته د الله تعالی رحمت متوجه کول دي. نو افضل الذکر بهترین ذکر لا اله الا الله دی، او افضل الدعا بهترین دعا الحمدلله ویل دی. افضل الذکر بهترین ذکر جو ہے اللہ کی یاد جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کے الفاظ ہیں. وہ افضل الدعا اور بہترین دعا جو ہے وہ الحمدللہ الحمدللہ ہے. تا ته نعمت ملوشي الحمدللہ ہوا ہے، صحت ملوشي الحمدللہ ہوا ہے، بچی ملوشي الحمدللہ ہوا ہے. دا بہترین دعا ہے. اول من يدعى الى الجنة يوم القيامة الذين يحمدون الله في السراء والضراء. اول من اولنی هغه سړی يدعى چې را بللی کېږي به الى الجنة جنت ته یوم القیامة د قیامت په ورځ. الذين هغه خلک به یحمدون چې هغه حمد وي الله د الله في السراء په خوشحالۍ کې هم والضراء په خفګان کې هم. اول من پہلا وہ شخص یدعى الى الجنة جنت کی طرف بلایا جائے گا یوم القیامة قیامت کے دن. الذين وہ لوگ ہیں یحمدون اللہ جو اللہ کی حمد بیان کرے فی السراء خوشی میں بھی والضراء اور تکلیف میں بھی، اور تکلیف میں بھی خوشی اور ضرر دونوں حالتوں میں وہ اللہ کا ذکر کرنے والا جو ہے قیامت کے دن جنت کی طرف پہلا وہ بندہ ہوگا جسے جنت کی طرف بلایا جائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.